أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 9 آیات نمبر 70 71 72 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي آیت نمبر 70 کې الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. آیا دوی ته چې نو هغه خبر مکې مشرکانو ته او دغه شانتي چې نو منافقانو د مدینې ته دوی ته د هغې مخکینی قومونو چې نو خبر نه راغلی چې هغې کې قوم د نوح علیه السلام دی، د عاد دی، د قشان قوم ثمود دی چې د خلکو چې نو د خپل الله خبره ونه منله او د خپل د وخت د پیغمبر خبره چې نو هغې ونه منله، د هغې ټکراو کړله او د پیغمبر د وخت د پیغمبر او د هغه د متبعینو چې نو هغې مخالفت وکړلو. نو الله جل جلاله دغه خلک څنګه تباه کړل؟ نو دوی د دغې نه عبرت نه اخلي چې دوی اوس هم حق شانتي د الله خبره نه مني، د الله د پیغمبر نه مني او دوی چې نو هغه د دغې پیغمبر د هغه په مخالفت کې چې نو هغه لګیا دي، د هغه سره چې کوم صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ایمان راوړی د هغوی ته ایزای رسانی کوي. نو دوی ته د هغې نه څه عبرت چې نو هغه نه دی حاصل شوی. نو دغه شانتي چې کله د هغوی ته د راغللو او دوی د دغې نه عبرت وانغېستلو نو الله جل جلاله دغه قوم چې نو هغه تباه او برباد کو. او بیا الله رب العزت وی الله په هغوی ظلم نه و کړی، خو د هغوی د خپل بد عمل په لحاظ سره په خپله په ځان باندې ظلم کړو. نو ګناه کول دا په خپل ځان باندې ظلم کول دی، ځکه چې د دغې ګناه په بدل کې بیا سړی چې نو د الله جل جلاله د ګرشت کې چې نو هغه راځي. اوس دا چې دلته خو داسې مخکې ډېر شي انبیا علیهم الصلاة والسلام راغلي، خو دلته چې نو هغه تذکره د یو څو پیغمبرانو چې نو هغوی د قومونو وشوله. نو د یو څو پیغمبرانو قومونو د دې تذکره د دې وجې نه وشوله چې دا یا څه نو هغه څه په یمن کې، شام کې او دغه شانتي مقام هجر کې دې ځایونو کې چې نو هغه دا نږدې ول. نو چې کله دوی دلته دا نږدې ولو نو د دوی به د یمن او د شام چې نو هغه به سفرې کېدلی. نو د دغې یمن او د شام په سفرو کې به دوی د هغوی هغه کندرات او د هغوی هغه محلات چې نو هغه ځایونه به لیدل چې دې خلکو د الله نافرماني کړې وه، دا د پلانکي قوم چې نو هغه دی الله رب العزت دوی هلاک کړی دی. نو گویا چې دغه شان څنګه د دوی ته په خبر سره میلاو شوی دی، داسې دوی د هغوی د هغې کندراتو چې نو هغه مشاهده هم کړې ده. نو چې کله یو سړی دوره خلک وهمیني او بیا هم د هغې باوجود د ایمان را نه وړي نو د ایمان به بیا نور څه حالت دی، داسې به کم وخت بل به راځي چې په هغې کې به دی پوهېږي او دی به ایمان راوړي. نو قوم د نوح علیه الصلاة والسلام دا چې نو هغه په طوفان نوح سره تباه شو. قوم عاد مخکې چې نو سورت اعراف کې تېر شوي ول، د دوی چې نو الله پاک په دوی باندې اته شپې او اوه ورځې سیلۍ چې نو هغه راویستې وه، دوی په هغې کې چې نو هغه یې تباه کړي ول. قوم ثمود دوی باندې چې نو هغه د بجلۍ هغه کړک رالو یا چې نو هغه فرشتې پې چغه وباسله، دوی په هغې سره تباه کړل. دا ټولې قصې شوې دي. او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام قوم د الله پاک چې نو هغه د ماشو په ذریعه د هغې د او دغه شانتې دوی په هغه یو بیلډینګ محل کې دننه ټول رایستل، ځکه نمرود چې نو هغه یو ډېر لوی محل چې نو هغه جوړ کړو او په هغې محل کې هر قسمه فحاشي چې نو هغه موجود وه.
نو دوی ټول هغې ته چې نو هغه راغونډ شول. نو کله چې دوی ټول هغې ته راغونډ شول، الله رب العزت په هغې کې په یو ځای باندې چې نو هغه هلاک کړل. و اصحاب مدینه دا چې نو هغه د قوم شعیب علیه السلام ولو، دا د قوم هم نوم ولو، دا د کلي چې نو هغه هم نوم. هلته مونږ ویلو ابراهیم علیه السلام 4 زامن ول مدینه او مداینو، مخکې هلته وضاحت چې نو هغه شو. نو دوی چې نو الله پاک په دوی باندې تنده راویستل، دوی هلته ووتل، هلته چې نو ور یا سوری رالو. نو دوی ویل که دې غر خوا دې ځای راځئ، دلته چې نو هغه د ساه اخیستلو ځای دی، یعنې دغه ځای کې ډېره ساړوبې نشتې، راځئ دلته چې نو هغه به ساه والو، دا ځای لږ یخ دی. هلته چې کله ټول جمع شول، د غر نه چې نو الله پاک په اور راویستو، هغه لاوه چې نو هغه راله او دا ټول قوم یې تباه کړلو. والمؤتفکات او اړولې شوي کلي، نو دې نه مراد چې نو هغه صدوم ښار والا دي چې دوی ته الله رب العزت چې نو حضرت لوط علیه السلام چې نو هغه مبوس کړو، خو چې کله دوی نافرماني وکړه هغې ونه منلو، الله رب العزت دوی چې نو هغه هلاک کړل. نو الله وایي اتتهم رسلهم بالبینات، دوی انبیا علیهم السلام پیغمبران چې نو واضح دلایلو نه خو سره راغلي ول، خو چې وی نه منل. فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، دوی په خپل ځانونو باندې ظلم وکړل او دوی هلاک شول. اوس دې کې الله رب العزت مخکې مونږ ویلو ما قبل سره ربط او مناسبت هم دا دی، او مونږ ویلو دا د قرآن پاک اسلوب او طریقې کار دی. کله چې د جهنمیانو او د هغوی د جهنم تذکرو شي، نو بیا الله جل جلاله د مسلمانانو او د جنت تذکره کیږي. کله چې د جهنم چې نو هغه سختۍ ذکر شي یا د جهنمیانو چې نو هغه عذاب تذکرو شي، نو بیا الله رب العزت د ایمان والو چې نو هغوی د راحتونو او د جنت چې نو هغه تذکره کوي، د پاره د دې چې وعید او واده دواړه چې نو هغه خلک واوري. او کله چې انسان وعید او واده دا دواړه چې نو هغه واوري، نو دی بیا دین طرف ته چې نو هغه زیات راغب کیږي. کسریب ورته په مخه فضایل اوري، نو دی بیا مستیږي، بیا هم عمل پرېږدي. کسریب په مخه وعید چې نو هغه ترغیب چې نو هغه ترهیب ورته په مخه کې، نو دی بیا یریږي، اکثر دغه هم کوي. نو الله جل جلاله د دغه قرآن ټول مضمون کتلی شي دغه اسلوب باندې چلی، دواړه الله پاک ذکر کوي د پاره د دې چې هلته نه ویرېږي، توبه وباسي او دې طرف ته نو عمل اختیار کی. نو مخکې د منافقانو ذکر وشو، نو اوس دې کې الله پاک د مسلمانانو ذکر کوي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنان سړی مؤمنان ښځې دا د یو بل دوستان دي، دا د یو بل چې نو بعضې د بعضې ملګري دي. هلته د منافقانو په هغې کې که تاسو خیال کړئ، نو په هغې کې لیدلي ولو، نو هلته الله پاک ویلي ول چې مؤمن سره المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، دی ځینې چې نو هغه د ځینو دي، یعنی دوی په نفاق کې چې نو هغه انتها درځي دي، نو دوی په هغې کې د یو بل په ځای قایم مقام ګوی چې نو هغه دی. هلته دوستان نو ویلي، او دلته د ایمان په هغې کې چې نو هغې دوستان ویلو، نو دوستان یې د دې وجې نه ویل چې د دې تعلق او محبت دا صرف او صرف د الله د رضا دپاره، او د هغوی تعلق هغه خو د الله د رضا دپاره نه، د اغراضو دپاره. نو نن سبا اکثر چې نو هغه زیات تر تعلقات دغه د اغراضو، نو چې کله د اغراضو تعلق بیا دغه تعلق پایدار هم نه، دا کامیابیږي هم نه. دیو جن چې نو حدیث کې راځي چې الحب فی الله والبغض فی الله، چا سره محبت ساتي نو دا هم محض د الله د رضا دپاره ساته، او کله چا سره بغض ساتي نو دا هم محض د الله د رضا دپاره ساته. ځکه حدیث مبارکه کې راځي، بل حدیث ترمذی ثانی چې نو هغه روایت دی، الله پیغمبر فرمایي من اعطى لله ومنع لله، چا چې د الله دپاره چې نو هغه ورکړله، چا چې د الله دپاره چې نو هغه منع وکړله، او دغه شانتي چا چې نو هغه د الله دپاره محبت وکړو. ومن ابغض لله، او چا چې د الله د رضا دپاره چې نو هغه چل وکړلو، بغض چا سره واتو. ومن انکح لله، او چا چې د الله دپاره چې نو هغه چا سره نکاح وکړلو، فقد استکمل ایمانه. الله پیغمبر فرمایي د دې سړی ایمان چې نو هغه کامل او مکمل شو، دا سړی چې نو هغه اوس کامل ایمان والا دی. او که دغه نه اغراضو متعلق چې نو هغه ځوان تیری غرض باندې چې نو هغه ټول عمر چلیږي، نو دا سړی کامل ایمان والا دی. نو ځکه الله پاک وایي والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، دوی حکم کوي یو بل ته د نیک کارونو، یو بل د غلط کارونو نه چې نو هغه منع کوي. ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، مونځ نو هغه قایموي د هغې د آدابو سره، د هغې د ارکانو سره، د هغې د اوقات، د هغې د مستحبات، د دې ټولو خیال چې نو هغه ساتي. ویؤتون الزکاة، زکات چې نو هغه ادا کوي. ویطیعون الله ورسوله، د الله او د الله د رسول حکم چې نو هغه مني، صرف د یو الله
د یو نو هغه د پیغمبر هغه خپل ځان چې نو هغه دغه دستور او قانون جوړ کړي چې زه به د الله حکم او د الله د پیغمبر طریقې چې نو هغه منم هم په دقه بچلېږم د نماز سوا چې نو هغه به یو خوا بل خوا نه کېږم. نو چې کله په دې صفاتو باندې انسان رالو الله اولئک سيرحمهم الله دا کسان زرد چې په دوی باندې به الله پاک خپل رحم وکړي. ان الله عزیز حکیم الله رب العزت زبردست او د حکمت خاوند دی. اوس دغه خلک چې کله دوی دا اعمال برابر کړي دوی دا وکړي دا مشقت چې نو هغه برداشت کړي نو د دوی د پاره بسئ الله وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار دغه خلق سره د الله وعده د مؤمنان سره سره د مؤمنانو خزو سره د باغونو چې بهيږي بلاندې داغې نه نهرونه خالدین فیها او دوبه په دغه نهرونه کې همیشه د پاره و مساکن طیبه او دوبه په پاکیزه خپل کورونو کې فی جنات عدن او دوبه په جنت عدن کې وي د جنت چې نو هغه نوم دی وای دا ټول نخقل اعلی چې نو هغه اوسط جنت دی نو جنت عدن کې چې نو هغه جنت عدن کې بدی. علامه طبری رحمه الله چې نو هغه ذکر کړي په خپل سند سره حدیثو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې نو هغه سئله ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان مساکن طیبه د حضور علیه الصلوۃ والسلام نه چې نو هغه د مساکن طیبه بارک چې نو هغه تاسو کړی شو چې د الله رسول د مساکن طیبه الله پاک بدیل ورکې نو داسنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هو القصر من لؤلؤ دا بچنانو هغه د لو ملغرنی دا غي چنانو هغه یو لوی محل چنانو هغه به قصر به لوی بیلډینګ لوی محل چنانو هغه به او په دغه قصر کې چنانو هغه 70 دارن په دې کې بچنانو او یا کور چنانو هغه به من یاقوتة حمراء تسرو یاقوتو چنانو هغه په کې سي او یا کوري وفي كل دار 70 بیتا او بیا په دې کې چې نو هغه په دغه یو کور کې بیا دنه او یا چې نو هغه په کې کمرې چې نو هغه د تکشنو زمرد او فی کل بیت 70 سریرا او بیا د الله پیغمبر فرمایل چې په هر یو کور کې به بیا چې نو په هر کمره کې په دغه هر کمره کې بدن چې نو هغه او یا کټونه چې نو هغه موجود وي او په هر یو کټ باندې بچنه نو هغه او یا قسمه فراش او یا قسمه پومنه تلایانی چې هغه به موجود وي من کل لون د هر قسم رنگ به پاغي باندې چړاوي وعلى كل فراش وعلى كل فرش او په هر یو کټ پاغي په تلای پاغي په پوم باندې من حور العين پاغي باندې بچنه هغه یو حور عین چې نو هغه به نو دا مساکن طیبه دا چې نو هغه د کړی دا الله رب العزت دغه اعمال چې چا وکړل دی له الله جل جلاله دغه جنت او دغه د نعمت نور کی ورضوان من الله اکبر او بیا به الله پاک خپل رضا منتیا چې نو هغه ورکی جنت کې نو هغه به بازار لګي نو کله چې جنت کې دغه بازار ولګي نو صحابي چې نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تاسو کو جوړي آلت باغستل خرصولي وینا آلت باغستل خرصول چې نو هغه بنئ دا به د هر جمعه ورځ باندې چې نو هغه د یو بازار لګي پای کې وسري پوسري چې نو هغه د حسن به کې د حسن نه ما سیوا چې نو هغه به کې بل سنئ آلت به مختلف تصویرونه دا به لګیدلی څوک چې کم تصویر څنګه ځان غواړي هم اق شانتي بده آنن فانن چې نو هغه به جوړيږي نو چې کله د هغه ترسان دي شي نو بیا به دغه نه اورسته په دوی باندې به د مشک خپل باران چې نو هغه وشي نو چې کله د مشک باران وشي دوی به راشي بیا به الله رب العزت چې نو هغه ما یلیق بشانه الله پاک به نو هغه ټول مسلمانان ته خپل زیارت وکي اللهم ارزقنا نو چې کله د زیارت وشي داغه نه اورسته نو دغه شان الله رب العزت به خلکو ته بیا دام وي چې اي تاسو چې نو تاسو لوس یو نور یو بل نعمت در کوم خپل نو د خلک مسلمانان چې نو هغه جنتیان دوی یا الله تا خو موږ له صحت را کړې خوراک دی را کړې جامه دی را کړې جنت دی را کړې حوري دی را الله کړې چې کم نعمت دی هغه ټول موږ ته نو هغه میلاو شي دی اوس د دې نه علاوه بل نور څنګه د نعمت چې هغه نعمت نو هغه به موږ نه دی کړ نو الله رب العزت ورته چې نن زستا سونه داسې راځي شولم چې بیا به د چرته هم نه ناراضه کیږي نو دغه اعلان دی وشي الله دې موږ ټول قسمت کی نو دغه اعلان دی وشي نو دغه تو کیږي ورضوان من الله اکبر الله د طرف نه بدغه اعلان وشي ذالک هو الفوز العظیم
الله وی هم لویه کامیابی چې دی نو هغه هم دقه ده چې کله الله رب العزت د انسان نه یو پیر راضي شي او بیا د چرته نه ناراضه کیږي نو دغه نه لویه کامیابی چې دی نو هغه نشتی خو دغه به کیږي څنګه نو دغه دپاره مخکې دغه اعمال وکړل چې دغه اعمالو باندې به خپل ژوند تیر کړي نو بیا به د هغې نه وروسته دغه میلایږي الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي الم یاتهم آیا نه دی راغلی دوی ته نبأ الذین خبر دای کسانو من قبلهم چې د دوی نه وړاندې قوم نوح د قوم د نوح علیه السلام وقوم وعاد او د عاد وثمود او د ثمود وقوم ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام د قوم واصحاب مدین او د مدین والو والمؤتفقات او هغه کلی چې الټه کړی شوي ول اتتهم رسلهم چې راغلي دوی ته د دوی پیغمبران بالبینات په واضح دلایل سره فما کان الله لیظلمهم نه دی الله پاک چې ظلم وکړي په دوی باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو ظلم کولو والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې بعضهم اولیاء او بعضې چې نو هغه د ځینو ملګري دي بعضې د بعضو ملګري دي یأمرون بالمعروف چې حکم کوي د نیک کار وینهون عن المنکر او منع کوي د بد کارونو نه ویقیمون الصلاة او قایموي لمونځ ویؤتون الزکاة او دا کوي زکات ویطیعون الله او حکم مني د الله تعالی ورسوله او دغه د رسول اولئک سيرحمهم الله هم دا خلک دي چې رحم به وکړي په دوی باندې الله پاک ان الله بشک الله پاک عزیز ډیر زبردست حکیم او د حکمت خاوند دی وعد الله المؤمنین وعده کړی د الله پاک د مؤمنانو سره سره والمؤمنات او د مؤمنانو خزو سره جنات د باغونو تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې ومساکن طیبه او کورونه پاکیزه فی جنات عدن په جنت عدن کې ورضوان من الله او رضامندي الله د طرفه اکبر ډیره لویه ده ذلک هو الفوز العظیم هم دا د کامیابی لویه